أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة هود دولسم سپارہ آیات نمبر 96 نمبر آیت ولقد سورہ ہود کی ٹک تجیدہ کی 96 نمبر آیت اب اللہ جی روانا ہے مان رہا ہے اب روانا ہے دیکھ روانا روانا داس اب روانا ہے دھکا دے کے بولے ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين دلتقي حضرت موسى علیہ السلام واقعہ بیانی کی او موسیٰ علیہ السلام کے سب دی صورت کے ٹولوں اخیرہ قصہ دا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی فرعون او د هغه ملګرو تراولې گو خو فرعونیانو د حضرت موسی علیہ السلام مخالفت کو خبره ورله اون منل او بیا په فرعونیانو باندې قسم عذابونه راغلي دي لکه قرآن مجید کې الله تعالی ذکر کړل دي یو عذاب پدی باندې د طوفان راغی طوفان د ابو راغی ارزه کې به اوبوي نو څومره بنی اسرائیل چې دا د اوبو نه بچو او څومره فرعونیان چې ټول په اوبو کې ډوب اور به اوبو کې ډوبو کس د خوراک سکاک سیز به راغستو غو په اوبو کې ډوبو هر ځای کې اوبوي نو دی حضرت موسی علیہ السلام د عرض کو شمونږه تام منو پتا ایمان راوړو خو د عذاب نه مون خلاص ک الله تعالی ته دعا او زاری وکړه چې الله موږ د عذاب نه خلاص کړي نو حضرت موسی علیہ السلام با الله تعالی ته دعا وکړه هغه عذاب نه بخلاص نو چې کله خلاص شنو دا هم موږ ټوکې کولې ته لوی جادوګری نو دویم قسم عذاب پراغه د مولخان نو بهر ځای کې مولخ نو کاتی مولخان پر راولګېدل نو ټول پسونه ولا ختم کړ او دا به صرف دو فرعونیانو په پسونه لګېدل بنی اسرائیل پسونه چې کوم وخت الله تعالی بچ ساتي په کې مولخان نو خو چې کوم د فرعونیانو پسونه باغې کې مولخان ټول پسله ورل چې کوم د ختم دی بیا رجوع موسی علیہ السلام ته وکړه چې الله تعالی دعا وکړه چې الله زموږ د عذاب لري کنه موږ ته ایمان وروړو نو هغه الله تعالی ته دعا وکړه دغه عذاب تل لري شو او د یو عذاب نه در بل عذاب پورې وقفه دا ور وځي پس بیا الله تعالی بل عذاب راوست چې په دغه باندې اون شولا چې د مولخانو دا عذاب تل لري شو نو دی بیا موسی علیہ السلام ته خو جادوګری ایمان نه وروړو نو الله تعالی چې کم فصل دی پاتې شو د مولخانو پاک کې فصل کې ورلس پګې وګړلې په دانو کې پدې کې روګي وشولې په سرونو کې سپګي وشولې په دغه کې د سارو کې کونی وشولو هر څه ورله په مخ باندې راواغستل هر ځای کې چې کم دې سپګي دي هر ځای کې روګي دي په هر د خوراک پسیس کې سپګي دي دی بیا موسی علیہ السلام دا سوال وکړو چې الله تعالی ته سوال وکړي چې دا عذاب زموږ نه الله لري کې در باندې ایمان راو موسی علیہ السلام بیا الله تعالی ته سوال وکړ الله تعالی وی دی ایمان راوړي خو الله تعالی د عذاب ته لری کا الله ته پته وجدي ایمان نه راوړي ظالمان خو بهرحال د خپل پیغمبر خبره کته اونو غورځول الله تعالی د عذاب لری کو چې لری کو نو دی بیا ظالمانو موسی علیہ السلام ته ته خو جادوګر ته خو ساحر هرگز مونږ ته نه مون نو الله تعالی به د سینځخانو عذاب راوست نو بهر ځای کې سینځخ زموږ استاد وی چې ډوډۍ به خوړل لومبې به د خولې د سینځخ ټوپ خولې ته به لومبې سینځخ ټوپ
نو په هر دلایانو کې شینځه خان او په کټونو کې شینځه خان او په انغارو کې شینځه خان په هر ځای کې شینځه خان. بیا موسی علیه السلام د سوال وکړو چې الله تعالی د اوج دا عذاب را نه لري. نو الله تعالی د هغه عذاب لري کو. نو بیا د ظالمانو ته خو جادوګر نو الله به د وینې عذاب راوست. نو په هر ځای کې وینه. نو دا د عذابونه به چې راتلل د دې نه بني اسرائیل بچو. نو د بني اسرائیلو په کورونو کې به ښکلې اوبه وې. فرعونیانو کورونو کې کویانو کې تشه وینه وه. نو دوی به راولګېدل رالل د بني اسرائیلو د کور نه به یې اوبه راوچتې کړلې. د هغې په کور کې به خو اوبه وې خو چې د هغې د کور نه بهر شوې هغه به وینه وه. نو دوی بني اسرائیلو ته یې موږ له په دې خپل لوښي کې اوبه رالېږئ. نو د دې په دغه کې به اوبه وې په لوښي کې. نو چې کله به د فرعوني ورته خوله کړه نو خوله کې به الله تعالی وینه کړه. دومره یې مجبوره کړل چې د بني اسرائیلو ته په دې خپله خوله کې اوبه راغلی موږ له به دې خوله کې راکوئ. د بني اسرائیل په خوله کې به اوبه وې خو چې فرعوني خولې ته به لاړې وینه به. دا قسمه عذابونه خو دې ټولو کې په هغه ټایم کې به موسی علیه السلام ته ایمان راوړو. خو چې کله به وخت رښه ورغی عذاب به ترې لرې شو دوی به دمه شول نو بیا به وي دا مونږ خو ټوکې کولې ته خو لوی جادوګر علیاذ بالله. نو دغې هغه واقعات بیانېږي. ولقد ارسلنا په تحقیق سره مونږ راولېږو موسی علیه السلام بآیاتنا په واضح النحو سره. نو دا هغه واضحه نښې وې په دې باندې الله تعالی راولېږو او دوی ته دغه معجزې خلکو ته وښودل چې دا الله تعالی دا عذابونه راوستي وو د پیغمبر په دعا سره لاړل. وسلطان مبین او په واضح دلیل سره الله تعالی وی. ولقد ارسلنا او په تحقیق سره موږ را لېږلي موسی علیه السلام بآیاتنا په واضح نښو سره وسلطان مبین او په واضح دلیل سره مو را لېږلي وو. نو په دې د موسی علیه السلام په دې معجزو کې د عصا د امسا دا معجزه دا ډېره زیاته واضحه وه او ډېره مشهوره وه چې دغه امسا نه به چې کوم دی اجدها جوړېدله. نو دې د سلطان مبین وي چې دا واضح دلیل او د نورو ته هم الله تعالی په واضح دلیل سره را لېږلي. دا قسم معجزاتو د موسی علیه السلام. ولقد ارسلنا او په تحقیق سره مونږ راولېږو موسی علیه السلام بآیاتنا په خپلو نښو سره وسلطان مبین. بآیاتنا نه مرادو دغه نښه معجزې دي دغه نښه عذابونه چې بني اسرائیلو راغلي دک. او سلطان مبین نه موسی علیه السلام د عصا والا معجزه چې کوم دی مراد ده. وسلطان مبین او واضح دلیل سره الی فرعون ته مو رالیږلي وملئه او د هغه چې کوم سردارانو هغې ته مې رالیږلي. نو فتبعو نو دې خلکو تابعداري وکړه امر فرعون د فرعون د حکم وما امرو او نو حکم فرعون د فرعون برشید صدرس صحیح حکم یې نه کو بلکې خلک د الله تعالی نه چې کوم دی اړول الله تعالی طرف ته رابلل دا حق حکم دی او دا صحیح لار ده او د الله تعالی نه اړول دا غلطه لار ده. نو الی فرعون ته مو رالیږلي وملئه او د فرعون چې کوم سردارانو هغې ته مې دا موسی علیه السلام رالیږلي. نو فتبعو نو دې خلکو تابعداري وکړه امر فرعون د فرعون د حکم وما امر فرعون او نو حکم د فرعون برشید صحیح د فرعون د حکم صحیح نو. یقدم قومه نو مخکې به وي دا فرعون به مخکې وي قومه د خپل قوم نه یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې فاوردهم النار پس ورنن به باسي دې قوم لره په اور کې وبئس الورد المورود او ډېر بد ځای دی الورد دا ګودر ته ویلی شي وبئس الورد او ډېر بد ګودر دی المورود د ورتلونکو دپاره د ورداخلیدونکو د ګډېدونکو دپاره د ګډ کړلو شوو دپاره. یعنې دا کوم خلک به چې په دې څنګه دا سړی چې دا غواګانې د بیزې دا ګډې مډې دا اوبه کوي د خوړ ته یې ورپرېږدي نو په دې خوړ کې یې ټول چې کوم دی ورننوځي. دقه شانتې دا فرعون به مخکې وي او په ده پسې دا کم د فرعون چې کوم ملګري دا ټول به ورپسې وي. نو څنګه چې دا بیزې په دې اوبو باندې ورځي ورګډېږي دقه شانتې به دا فرعون په دې اور باندې ورګډېږي. دنیا کې چې کوم خلک نیکانی حدیث مبارک روایتو کې راځي چې دا فقها او علما دا اولیاء الله دي
نو د دې چې په دنیا کې څوک خبره مني د دې اتباع کوي د دې خبره مني د دې تابعداري کوي نو د هر عالم دا به د خپلو خلکو نه چا چې د خبره منلي دا به په ورځ د قیامت الله تعالی جنت ته ور داخلي نو دی به مخکې کوم ملګري به ورپسې نو دک رنګې چې کوم کافران دي کافران او کومو کافرانو د دې خپلو لاندې کسانو مشري کړې ده د دې په وینا باندې بد کارونه ګړدي نو دی به د خپل قوم مشري دی به ډومبې ور داخلېږي دا قوم به ورپسې ور داخلېږي نو دا کشن الله تعالی وشي دی به مونږ دغې بد ځای ته دغې بد ګودر ته به دې چې کوم دی ور داخلو یقدم قومه او فرعون به مخکې وي قومه د خپل قوم نه یوم القیامه دی په ورځ د قیامت فاوردهم النار پس ورنن به باسي دی قوم لره په اور کې وبئس الورد او ډېر بد ګودر دی المورود د ګډ کړل شو د پاره د داخل کړل شو د پاره کوم خلک ورته ور داخليږي د دې د پاره ډېر بد ګذر دی و اتبعوا او دوی تابعداري وکړه فی هذه په دې دنیا کې لعنتا بلعنت وی و یوم القیامت او په قیامت کې لعنت و اتبعوا او تابعداري وکړه شو د دې فی هذه په دې دنیا کې لعنتن د لعنت یوم القیامت په ورځ د قیامت په لعنت وي بئس الرفت المرفود ډیر الرفت د انعام دی ویل شي خو ډیر بد انعام دی المورود دا د انعام ورکړل شو د پاره د انعام ورکړل شو د پاره دې ته دغه د دوزخ ته انعام ورکول شي د اور انعام به ورته ورکول شي دا ډیر بد انعام دی دغه اور ته د تلونکو لپاره ذالک دا من انباء القرى دا خبرونه دي د کلو والو نقصه چې مونږ بیانو هغه علیک پتا باندې منها بعض د دینه قائم قیم دی وحصید او بعض د دینه ختم شوی دی نبی علیہ السلام د الله تعالی فرمایي چې دا د تیر شو خلکو حالات پتا باندې بیانو د کلو والا نو بعضی کلی پکې موجود دي لکه مصر موجود دی او بعضی کلی هغه الله تعالی ختم کړي دي لکه د قوم لوط چې کومه علاقه هغه الله تعالی ختم کړي ده هغه علاقه صدوم خار چې کوم دی نو هغه الله تعالی ختم کړي هغه نشته دی نو په کومو د معذبینو خلکو چې کومې علاقې وي هغې باندې عذاب راغلی نو بعضې پکې تا باندې چې مونږ کومې کیسې بیانو تا ته نو په دې کې د بعضې کلي دا موجود دي او بعضې کلي الله تعالی مونږ هلاک کړي وما ظلمناهم او مونږ ظلم نه وکړي په دوی باندې ولکن ظلموا انفسهم لیکن دی ظلم کړي انفسهم په خپلو ځانونو باندې فما اغنت پس هیڅ په کار رانلل عنهم د دوی آلهتهم د دوی خدایان الذي اغه خدایان د دوی يدعون چې دوی وبلل من دون الله سوا د الله تعالی نه من شيء سیز د بارا لما جاء پس هر کله چې راغی امر ربک حکم د ربستا وما زادوهم او دوی زیات نه کړل وما زادو او دوی زیات نه کړل هم دوی لرا غیر تطبیب سوا د نقصان وما زادوهم یعنی د خدایانو دا کم جدي ځان له فرضي خدایان او عایزي خدایان او خدایان باطله معبودان باطله د خپل ځان د پاره نیولیو نو دغه معبودان باطله او دغه بوتانو د دې لپاره هیڅ شی زیات نه کو سیوا د تاوان ور زیات کو دې د عبادت نه کړي او دې په الله تعالی ایمان راوړي نو جنت ته ور داخل شي وما امرو لما جاء امر ربك هر کله چې راغی حکم د ربستا فما اغنت پس هیڅ بکار رانلل عنهم د دوی آلهتهم د دوی خدایان التي اغه خدایان يدعون من دون الله چې دوی وبلل سوا د الله تعالی نه من شيء د سیز د بارا د مصیبت تپارا لما جاء امر ربك هر کله چې راغی حکم د ربستا عذاب د ربستا وما زادوهم
دوی دا خدایانو زیات نکړل دوی لرا غیر تطبیب سوا د نقصان نه صرف نقصان ورته زیات کو وکذالک دغه رنګي اخذ ربک نیول دربستا اذا په هغه وخت کې اخذ القرى چې اوی نیول دا کلو والا وهي ظالمه او حال دا چې دا کلی والا ظالمانو ان اخذه بشک نیول د هغه نیول د الله تعالی علیم شدید دردناک او سخت د الله تعالی نیول دا ډیر سخت ان بطش ربک لشدید بشک د الله تعالی نیوکه دا ډیر سخت ده او الله چې څوک ونیسي بیا دې څوک ځان نشي خلاصول ان فی ذلک بشک په دې کې لآیه خامخا نخې دي لمن د هغه چا دپاره خافه چې هغه یریږي عذاب الاخرة د آخرت د عذابنا ذلک دا یوم مجموع دا ورځ مجموع دا راجمع کړي شوي به وي له الناس په دې کې خلک په دې ورځ کې به خلک راجمع شوي وي د قیامت په دې ورځ کې وذلک یوم مشهود او دا هغه ورځ ده چې ټول خلک په پکې حاضر وي وذلک یوم دا هغه ورځ ده مشهود چې ټول به حاضر وي وما نؤخره او مونږ به مؤخر نگو مونږ به رستو نگو دا عذاب الا لاجل معدود مگر یو مقرر مودې پورې چې کومه موده د الله تعالی په علم کې د عذاب او د قیامت مقرر ده نو اکه باندې به راځي د هغې نه الله تعالی وي دا مونږ رستګو او مخکې ګو نه یوم یأتي په کومه ورځ به چې راشي لا تکلمو خبرې به نه کوي نفس یو نفس الا باذنه مگر په حکم د هغه سره په حکم د چا سره د الله تعالی سره فمنهم بس بعضې به د دوی نه شقی بدبخت وي و سعید او بعضې به د دوی نه نیکبخت وي بعضې به بدبخت وي کافران به وي او بعضې به نیکبخت وي مسلمانان به وي د کافرانو دا رنګونه دا به ژیړ پړ وي مخونه به تک تور وي دوړې به الوتې وي مسلمانان د دې په دې مخونو کې به نور ځلیږي دا به تک سپین وي دا به تر تازه وي په ورځ د قیامت فاما الذين بس هر جها کسان شقو چې دوی بدبخت دي ففي النار نو دوی په اور کې وي لهم د دوی دپاره فیها په دې اور کې زفیر اوازونه وي زفیر چغې به دي وي وشهیق او هڼیږي به نو دا زفیر چې دی د خر ابتدایي اواز ته زفیر وي دا خر چې کله اواز کوي نو دې ډومبې په دمه دمه باندې اواز شروع کوي د دې د ډومبي اواز ته چې کوم په دمه باندې دی دې د زفیر وي او بیا د خر په آخره کې سمې چغې کي دا اواز تیز کی دغه تیز اواز ته شهیق وي نو دا کافران به د خر په شان د اوازونه تیز اوازونه په دمه اوازونه دا به دي په جهنم کې کوي هڼېدل به کي په جهنم کې فاما الذين بس هر جها کسان دي شقو چې دوی بدبخت دي نو ففي النار نو دوی په جهنم کې وي لهم فيها زفیر دوی لپاره به سخت اوازونه وي سخت اوازونه به دي کوي چغې به وي وشهیق او هڼېږي به خالدین دی به همیشه وي فیها په دې جهنم کې ما دامت السماوات والارض تر کومې چې قیم وي اسمانونه او ځمکه الا ما شاء ربک مگر هغه چې وغواړي رب ستا نو دلته کې چې تر کومې پورې ځمکه او اسمان قیم وي نو دومره مودې پورې به کافران په جهنم کې مسلمانان به په جنت او الا ما شاء ربک مگر هغه چې وغواړي رب ستا نو دا خبره دا موده بې زیاتي تر کومې چې الله غواړي نو دغه بې زیاتي مسلمانان په جنت کې چې تر کومې الله غواړي او کافران چې په جهنم کې تر کومې الله غواړي خو دلته دې وي چې ما دامت السماوات والارض دا د انساني ذهن مطابق خبره کړله چې انسان کله د یوې ډېرې مودې تصور کوي د ډېرې مودې نو دی وی یاره د کله چې اسمانونه پیدا دي او چې کله ختم شي دوره موده نو دته د دا موده ډیره زیات ښکاري نو الله تعالی د دې انسان د ذهن مطابق خبره کړې ده او عرب چې یو ډیره موده یادي نو هغې وي دا ما دامت السماوات والارض
ترکمې چې اسمانونه او ځمکه چې کوم دی قیم وي خو دلته دا کنایه د مدام نه د مداومت نه د همیشګۍ نه چې همیشه به دی وي او یا دا چې د مادام د السماوات والارض نه مراد د آخرت ځمکه او اسمان دي د دنیا ځمکه او اسمان ته مراد نه دي د آخرت ځمکه او اسمان چې تر کومې پورې قایم وي نو تر هغې پورې به دا خلک په جنت کې وي جنتیان او جهنمیان به په جهنم کې وي خو الا ماشاء ربک مگر هغه چې وغواړي رب ستا دا موده پکې زیاتی ده دا موده پکې زیاتی ده چې الله تعالی وغواړي نو الله تعالی غوښتي دي الله تعالی قرآن مجید کې ذکر کړی دي وما هم بخارجین من النار الله د مخکې نه غوښتي دي چې کافران دی به د جهنم نه نوځي دی ودونکي نه دي او الله تعالی د مخکې نه غوښتي چې لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون د دین به عذاب کم نه کړل شي عذاب کې به تخفیف د دې د بار نه راځي او الله تعالی مخکې غوښتي چې ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء چې بشک الله تعالی بخنه نه کیږي هغه چې کوم خلک مشرکان دي دا خبره الله غوښتي دي مخکې نه جهنميان به جهنم کې همیشه د بار کافران پراتی وي او مسلمانان دیو په جنت کې همیشه د پاره وي ښا واما الذين الا ما شاء ربك ان ربك بشک رب ستا فعال کون کې د لما د هغه سيوريد چې غواړي واما الذين هاغسان سعدوا شاغوی نیکبخت دی په الجنه نو دیو په جنت کې وي خالدین همیشه د پاره فيها بدی په جنت کې وي ماده بد السماوات والارض ترکه چې اسمانونو ازمک آباد وي الا ما شاء ربک مگر هغه چې وغواړي رب ستا عطاء دا ورکړه د الله تعالی غیر مجذوذ نه ختمیدونکي دا د شي ورکړه چې دا ختمیدونکي نه ده یعنی دا جنتیان به د جنت نه نوځي جهنميان به د جهنم نه نوځي هغه جهنميان چې هغه مسلمانان یو د ګناه د وجې نه تللي نو هغه الله تعالی بیا وروسته د سزا نه جنت ته راولي خو چې کافر دي به همیشه د پاره فلا تکو نبی علیہ السلام د الله تعالی فرمایي چې فلا تکو په شک کې دیوان شي تعالی را فلا تکو پستمګيګه فی مریه په شک مما د هغه سنا يعبد چې عبادت دي هؤلاء دا خلق چې کوم د څه عبادت کوي دین په شک ما چیګا ما يعبدون دوی عبادت نگی الا مگر کما يعبد آباؤهم لکه څنګه چې د دوی پلارانو عبادت کو من قبل مخکې د دینا وان او بشک من لموفوهم مونږ به پوره ورکړو دوی ته نصیبهم د دوی غبرخه غیر منقوص چې نیمګړی بنوي دا کافران چې کوم عبادت کوي دینه په شک کېږه مو نو دا اصل کې نبی علیه السلام ته خطاب دی خو مراد دې مونږ او تاسو چې په دې باندې چې د شکمن نشئ دې پلارانو نیګونو متکشند بوتانو عبادت کو دی هم کوي او دې د دې غي حصہ ملاويږي په قیامت کې نو همیشه سیدا چې همیشه د باروا په جهنم کې وي ولقد ارسلنا بتحقیق سره لګو موسی علیه السلام بآیاتنا بخپل نخو سره و سلطان مبین و بواضح دلیل سره الى فرعون وملئه فرعون فرعون سردارانو ته ولېګو فتبعوا امر فرعون دوی تابعداري وکړه د حکم د فرعون وما امر فرعون برشید او نو حکم د فرعون کامیاب وما امر فرعون برشید او نو حکم د فرعون صحیح درست یقدم قومه یوم القیامت او فرعون بمخ کوي د خپل قوم نه په ورځ د قیامت باندې فاوردهم النار پس ورنن به باسي دي خپل قوم لره په ور کې وبئس الورد المورود او ډیر بد ګدر دي داخل کړي شو د بارا واتبعوا ورپسې کړي شو دوی پسې ورپسې کړي شو او ورپسې کړي شو دوی فی هذه په دې دنیا کې لعنت
په یوم القیامت او په ورځ د قیامت هم لعنت په دوی باندې وي. وبئس الرفد المرفود او ډیر بد انعام دی د انعام ورکړل شو د پاره. ذالک من انباء القرى دا خبرونه د هغه کلو والدي نقصه چې مونږ بیانو هغه علیک پتا باندې منها با ذکری د هغوینا قائم دی وحصید او با ذکری د هغینا ختم شوی دی. وما ظلمناهم او مونږ ظلم نو غړي په دوی باندې ولکن ظلموا انفسهم لیکن دوی ظلم غړي په خپل ځانونو باندې. فما اغنت عنهم پس هیڅ پکار رانه لل د دوی الهتهم د دوی خدایان الذي خدایان يدعون من دون الله چې دوی وبلل سوا د الله تعالی نه من شيء د مصیبت دبارا. لما جاء امر ربك من دون الله من شيء دس سیز د پاره د مصیبت ته د فکول د پاره به بلل. لما جاء امر ربك پس هر کله چې راغی حکم دربستا عذاب دربستا. وما زادوهم غیر تطبیب نو دوی بوتانو زیات نکړل دوی لرا غیر تطبیب سوا د عذابنا یعنی عذاب او نقصان ورل زیات کوه. وکذالک دغرنګ اخذ ربک نیول دربستا اذا په هغه وخت کې اخذ القرى چې وینول کلی والا وهي ظالمه او غی ظالمانو ان اخذه علیم شدید بشکنی ول هغه دردناک دی او سختی. ان فی ذلک لآیه او بشک په دې کې خامخا نخې دي د عبرت لمن د هغه چا د بار خافج او يرد عذاب الاخره د عذاب د اخرتنا. ذلك يوم مجموع له الناس ذالک دا یوم دا روز دا دسی روز دا روز دا مجموع له الناس چې راجمع کړي شی بوي په دې کې خلق. وذالک یوم مشهود او دا دسی روز دا چې ټول خلق به حاضر وي. وما نؤخره او موږ نه مؤخر کو د عذاب لرا الا لاجل معدود مگر در یو مقرر مودې پورې. یوم یاتی پکم ورځ چې براشي دغه موده لا تکلم نفس نو خبر به نه کوي او نفس الا باذنه مگر په حکم د هغه سره یعنی په حکم د الله سره. فمنهم شقی وسعید بعضې د دوی بدبخت وي وسعید او بعضې به نیکبخت وي. فاما الذين بس هر جهه کسان دي شقو چې دي بدبخت دي ففي النار دوی به اور کې وي لهم فيها زفیر د دوی لپاره به آوازونه وي وشهیق او د دې لپاره به سخت عذابونه آوازونه وي. خالدین فیها دی به همیشه د پاره وي په دې کې ما دامت السماوات والارض تر کومې چې اسمانونه او ځمکه قایم وي. الا ما شاء ربک مگر هغه چې وغواړي رب ستا. ان ربک فعال لما یرید بېشکه رب ستا کوونکی دی د هغه څه چې وغواړي. واما الذين او هر جهه کسان دي سعدو چې نیکبخت دي ففي الجنه نو دی به جنت کې وي خالدین فيها همیشه د پاره ما دامت السماوات والارض تر کومې چې قایم وي اسمانونه او ځمکه. الا ما شاء ربک مگر هغه چې وغواړي رب ستا عطاء دا ورکړه د الله تعالی غیر مجذوذ چې نه بشي ختمولی کمی و بگی نشی کولی. فلا تکو بستمگیگا فی مریت پشک مما دہا غسنا یعبد هؤلاء چی عبادت دیگی دا خلق ما یعبدون دوی عبادت نگی الا کما یعبد آباؤهم لگا سنگا بجی عبادت کو دا دیب لارانو نیکونو من قبل مخکد دینا سنگا چی غیب غلط و دکشن دیب غلط دی. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ او بېشکه موږ به پوره بدله ورکو دوی ته نصیبهم د دوی برخه. وإنا لموفوهم او بېشکه موږ به پوره ورکو دوی ته نصیبهم د دوی هغه برخه غیر منقوص چې نیمګړې به نه وي یعنې پوره بدله به ورته ورکو. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك.